نن خلق لګیا دي خپل کورونه جوړوي، نن خلق لګیا دي مقصد دا د دنیا آبادکاری کې، خو دنیا آبادکاری پته نه لګي ما عزتمندو، خو بس دا یوه آبادکاری ده چې څوک صرف او صرف محبوب زیارت ته پاره خالص لاړ شي چې یا رب بل مې څه مقصد نشته دی، زه صرف او صرف چې راغلی یم محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم زیارت ته پاره راغلی. په یو روایت کې راځي کانا فی جواری یوم القیامه، فرمایي دا سړی به په ورځ د محشر جوار رحمت کې وي، دا سړی به په رحمت کې زما ګاونډي وي، ما سره به په ورځ د محشر ولاړ وي. څوک چې څوک چې صرف او صرف ما زیارت ته پاره ما خواته راشي. ما عزتمندو قدرمندو بخاری شریف کې دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمائی ان الایمان لیازر الى المدینة کما تازر الحیة الى حجرها. فرمائی یو وقت په داسې راشي، ما طرف توجه کوئ، یو وقت په داسې راشي چې دا ایمان چې دی دا به داسې له کل دنیا نه راغونډ شي. بخاری شریف حدیث ته الله محبوب فرمایي یو وخت به راشي چې د کل دنیا نه به ایمان داسې له خلکو نه راغونډ شي لکه څنګه چې دا مار خپل غار ته خپل زګي ته ځان راغونډ کی او ځان وردن نه کی، دقسې به دا کل ایمان له جهان نه راغونډ شي او مدینې منورې ته به رادن نه شي. دلته علماو دومره ښایسته تحقیق پې کړی دی په دې حدیث باندې چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مار سره ایمان ته تشبیه ولې ورکړله چې خلکو ایمان به داسې راغونډ شي لکه مار چې خپل غار ته راغونډ شي. په دې کې ډېره ښایسته تشبیه دی. فرمایي تاسو وګورئ کله چې یو مار بار ته ګرځي راګرځي، ده ته خوراک میلاویږي یا نه میلاویږي، ده باندې بل شیز حمله کوي یا نه کوي، خو د لمر ګرمي دی خامخا وهي. چې لمر ګرمي یې وهي نو دې ګرمۍ په وجې سره دی تنګ شي او دی خپل غار ته رادن نه شي. چې غار ته رادن نه شي بیا ده ته دې غار کې دی خوراک هم میلاویږي، دی شګې خوري او دننه دی ساه الي په دې شګو کې دننه، او دی څه کوي په کال کې یو پستوکی بدلوي، کال کې دی پستوکی بدلوي او دا پستوکی دی چیرته بدلوي چې کله دی غار ته دن نه شي. واورئ غټ تحقیق علماو کړی دی. نو چې کله دی غار ته دن نه شي او بیا په دې غار کې دی میاشتې بادا یا دوو بادا چې څومره دی وخت تېروي او راوځي نو ده هغه پستوکی بدل کړی وي او دی په نوې سرمنې سره بار ته راوځي. فرمایي نبي علیه السلام ولې تشبیه ورکړله په مار سره؟ فرمایي دا یې ځکه ورکړله چې ای ما امتي یا به ته د خیبر پختونخوا اوسېدونکی یا به ته د پنجاب اوسېدونکی، د دنیا کم ګوټ چې اوسېدونکی، ګناهونه دې وکړل، لمر ووهلې، ګناهونه دې وکړل، عمل نامه دې سخا شوه، بدن دې سخا شو، نو چې څنګه مار غار ته راشي فرمایي داسې راشه ما مدینې منورې ته، چې څنګه مار غار ته رادن نه شي او دلته هر څه میلاویږي، فرمایي ما مدینې ته راشه دلته به هر څه درته میلاویږي. فرمایي چې څنګه مار هغه سرمن چې د لمر وهلی وي او دی بیا پستوکی بدلوي، دی جامې بدلوي، فرمایي ای زما امتي ما خواته راشه، څومره ګناهګار یې چې ته ولې نه، خو چې ما خواته راشې چې څنګه مار له غار نه وځي او د ده سرمن بدله شوې وي، نوې جامې اغوستي، فرمایي چې ما خواته راشې عمره وکې یا حج وکې او بیا له ما نه ځې نو د مار په شان تا به هم پاکې جامې اغوستې وي، ګناه نه به صفا. ځکه محبوب دا ښایسته تشبیه بیان کړې ده.